قال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی وی دا مرگ نمخ کی مړ شي ځان مرگ کی حساب کوي او وی دا محاسبه نمخ کی چې کله د حساب وخت راشي وی دا هغې نمخ کی ځان سره خپل حساب وکړي. دنیا هر یو شیز کې خلق اختلاف کوي، څوک الله مني څوک د الله نه انکار کوي، څوک د هغه انبیا تسلیمي څوک د هغې نه منکریږي، څوک هغې ته نږدې کیږي څوک ترې ځان لرې کوي. په هر یو شیز کې خلکو اختلاف دی، خو مرګ داسې یو حقیقت دی چې دی کې څوک اختلاف نه کوي. که هغه مسلمان دی، عیسائی دی، یهودي دی، په دنیا کې چې کم یو انسان دی، کم یو جن دی، کم یو زناور دی، حیوان دی، ټولو له به مرګ راځي، په دې کې څوک اختلاف نه کوي. خو د دې په وخت کې هم چاته تعین نه کیږي. دنیا ساینسدانان کم کم ځای ته ورسېده، سپوږمۍ ته ورسېده، خو یو ساینسدان تر اوسه پورې دا نشي ویلی چې یاره مرګ ولې راځي، د څه سبب د وجې نه راځي، کله به راځي، څوک به کله مري، د دې څوک چاته نشي ویلی. او نه هغې دا معلومولی شي چې یاره یو سړی نن ژوندی دی سبا به وي که نه به وي، یو سړی سبا شته میاشت پس به وي که نه به وي. نو انسان ته خپل هم پته نشته مرګ هغه له راتلونکی دی. مرګ نه مخکې د مرګ تیاری څه مطلب دی؟ ګورئ ځان داسې کا چې ته الله ته سبا ودرېږي، د الله غضب ته ته وړاندې نشي، د الله غصې ته ته وړاندې نشي. ځان سره داسې حساب وکړه، داسې ځان تیار کړه چې کله ته الله ته مخامخ شي نو الله تا نه راضي وي. علماو د دې دوه مطلبه لیکلي دي. یو مطلب خدا دی چې خپل نفسانی خواهشاتو باندې ته خپه کېده. که چېرته ستا په زړه کې د یو ګناه اراده وي، د یو خواهش اراده وي چې هغه زه په غلطه پوره کوم، یو غلا ده، یو دروغ ویل دي، نو ته په هغې باندې خپه کېږده او ته ذهن کې دا راوله که زه اوس دا کار کوم نو مانه خو به الله د دې تپوس کېږي. نو داسې ده چې تا خپل خواهشات مړه که، تا ته مرګ رایاد دی. دویم مطلب علماء کرام وی چې د دې دنیا نه تګ د انسان دپاره خالی لاس به د انسان ځي، ځان سره څوک سوړی نشي چې څنګه پیدا شوی دی همدا شانتې به ځي. که دنیا کې د هر څنګه خاني ملکي بادشاهي تیره کړې ده نو هغه ځان سره څوک نشي وړی. نو چې کله ته ځان سره دا نشي وړی نو ته ځان کې داسې عجز پیدا کا، خاورو کې ځان خاورو کې میلاو کا چې یاره زه به الله لازم الله سره زما ملاقات ته، نو ته به بیا په مرګ باندې ایمان سره یقین هم کې. مونږ خلک وایي که نه چې یاره مرګ خو منم، مني خو ډېر ټول خلک یې مني، او چې کم د مرګ نه پس د زندګي ده نو په هغې د خلکو یقین نشته. په یو روایت کې راځي وي د مرګ سختۍ ډېر زیات دی. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي هغه وی د بني اسرائیلو دا واقعات وی بیانولی شوي دي کې ډېر عبرت دی. هغه وی بني اسرائیلو کې یو څو نیکان خلک په یو قبرستان باندې تیرېده، نو هغلته هغې دعا غوسته، مونځ یې وکړو، دعا یې وغوسته، وی الله وی دا صاحب قبر راته ګویا کې چې دی را سره خبرې وکړي. نو چې کله هغې دعا وکړه نیکان خلکو قبر وشلېدو، سړی ترې نه راپاڅېده. کله چې هغه راپاسي نو هغه ویرېده چې څه چل دی، قیامت شروع شو، څه چل شوی دی. نو هغې ورته وی مونږ الله نه سوال وکړو چې الله د دې صاحب قبر هغه حالت راته پته ولګي. نو وی د هغه سړي په دې تندي کې وي د سجدو نښې مې، مطلب چې هغه مسلمان مړو، نیک سړی و. هغه ته وی څومره وخت دی کېږي؟
وی زما خو لس کم سل کاله وشو چې زه مړ شوی یم، خو وی د مرګ تریخوالی مې اوس هم په دې مری کې دی. وی تاسو خو زیاتې وکړو. وی اوس نه بیا را باندې د مرګ سختۍ راشي. وی الله نه اوس داسې سوال وکړي چې زه د قبر ته واپس ځم، د مرګ د سختۍ نه بغیر زه دې ته واپس لاړ شم، دومره سخته وي. د الله رسول چې کله د مرګ سختۍ بیانوي، د هغې مطلب دا دی چې د دنیا کم یو مصیبت په انسان باندې راځي نو هغه د مرګ د سختۍ مخې ته هیڅ هم نه دی. که یو سړی پریشانی ده، د وجود بیماری ده، مال دولت مسله ده، کور پریشانی ده، ښځې بچو مسله ده، د دنیا قسمه قسمه پریشانیان خلکو سره دي، خو هغه د مرګ په نسبت باندې هیڅ هم نه دي، ځکه د مرګ تکلیف ته دی نه ډېر زیات دی. الله تبارک و تعالی حدیث کی راضی بخاری شریف روایت تے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ تبارک و تعالی وی مسلمان لدور ډیر لوی نعمتونه ورکړي دي. په هغه نعمتونو کې یو نعمت صحت ته او بل فراغت ته، مطلب سړی چوزګاری. انسان چې کله وجود سالمی برابر وي نو دی چې څومره اعمال کولی شي، څومره ځان په اعمالو اموخته کولی شي، نو دی به اخره پورې دا شانتې کوي. خو چې زه په دې غفلت کې پروزم، مړه اوس خو ځوان یم، لا عمر مې کم دی، لا خو وړوکی یم، نو هغه نه دا وخت لاړه. څه وخت به داسې راشي چې دی به هغه اعمال کول غواړي، خو ده کې به هغه صلاحیت نه وي. ما په خپله د ډېرو داسو خلکو نه اورېدلي دي، مشران خلک چې هغوی د سجدې له ګورو نه قاصروي. د چا د خپو مسله راشي، د چا د ملا مسله راشي، نو هغه وایي یاره بس الله نه مې دا یو سوال دی چې دا سجدې توفیق راله واپس الله راکړي. صحت ته نه لاړو، د صحت نعمت ته نه لاړو، او الله تبارک و تعالی د ذرې ذرې تپوس به کوي. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا. چې ذرې برابر عمل لیکړي نو الله ته به وړاندې کیږي. نو دا کم صحت وخت چې کم دی نو فایده اخیستل پکار دی. چې کله مرض په سړي راشي نو په هغه باندې خو هیڅ ښه نه لګي، عبادت طرف ته هم دا رجحان نه وي، نو په دې وخت کې به انسان هغه شانتې عمل نشي کولی. نو په عظیم نعمتونو کې یو صحت شو، دویم فراغت شو. خلکو ته همداسې وخت میلو شي چې هغه وخت کې د دې هېڅ کار نه وي، روزګاري فراغت وخت دی ورسره. که کله د ځوانانو ته وګورې، نوجوانان نن سبا طبقې، نو هغه چې روزګار شم ویره اوس خو ایله کېناستم، زه به فیسبوک وګورم، زه به ټیک ټاک وګورم. نو دا هغه قیمتي وخت دی. په دې وخت کې ته خپل روح عادت کا، په اعمالو باندې عادت کا، داسې اعمال په ده باندې وکړه چې په تا باندې بیا بوډاوالی راځي، وخت د نه تیر وي، که وجود د کمزوری دی خو روح به د هغه عبادت غواړي، هغه شانتې به مخته شوي بیا په تا بوج کېږي نه. مخکې ورځ یو هلک یو ویډیو مې کته، هغې نه یې تپوس وکړو نن سبا دا خلک ډېر روزګار شوي دي، که نیوز والا دي که څه والا دي، دا خلک چې په دې ډمتوب ډېر مشهور شوي، دا فلانی سټار دی او دا ډنګلی سټار دی، هغه راغواړي ورسره لګیایي. نو هغه هلک سره خبرې کولې، ورته وایي ته یو ویډیو جوړې په دې څومره ټایم لګي؟ او وایي زه د یو یا یو نیم منټ ویډیو چې جوړوم نو په دې کله زما 2 غنټې، خو چې ډېره ښه ویډیو یې 4 نیمې او 5 غنټې په دې باندې ولګي. څه دپاره دي دا شی؟ هسې فضولیات. په دې فضولیاتو کې دومره مبتلا چې هغه د وخت قدر ختم شو، او دا غفلت ورځې موږ نه تېرېږي، موږ مرګ ته ځان نږدې کوو، او هغه ورځې به موږ نه تېرې شي د فراغت، بیا به راسره وخت نه وي. بیا چې کله موږ عبادت کول غواړو هلته به موږ بلاوه راغلی چې بس د مرګ وخت دی ځه. نو دا 2 عظیم نعمتونه دي. یو بزرگ تیر شوی دی بهلول، دا نه به د ده نومه، دا مجذوبه مو، خو د ده خبرې ډېرې د حکمت نه ډکې خبرې به وې. د هارون الرشید دور دی، نو هغه به ورسره کله کله خندا کوله، ګپ شپ به ورسره لګولو. هارون رشید باچا په خپل دربار کې اعلان کړی وي چې کله بهلول راځي وي د ده دروازې به نه بندوئ، وی دې هر ټیم مال راتلی شي. یو پیره راغه، بادشاه سره ناست دی، بادشاه سره لاس کې یو چوکه ده. نو بادشاه ورته وی بهلوله وی دا چوکه ته واخله، او وی چې په زندګۍ کې تا نه زیات بېوقوفه کم سړی ملو شي دا به هغه له ورکړي. بس د تېنه واخېسته، څه مذاق ګپ شپ یې ورسره ولګولو، لاړه.
څه وخت بعد څه ورځې تېرې دی میاشتې کال نیم پې وړې ده هارون الرشید بیمار شو د ته پته ولګېده د بادشاه تپوس له راغو کله چې بادشاه له راځي بادشاه اوس په کټ باندې پروت دی هغه دومره ضعف ته رسېدلی دی بعضې وخت کې انسان ته پته ولګي د خپل د کمزورۍ د وجې نه د خپل د وجود د وجې نه چې دې مرض نه زه نه بچ کېږم مرم بس دی نو بادشاه په حالت نزاع کې دی پروت دی ورته وی بادشاه سلامت څنګه یې صحت دې څنګه دی ورته وی صحت خو مې اوس هغه شانتې نه دی بس روان یم سفر مې دی او چېرته دی سفر دی او داسې ځای ته ځم چې واپس نه راځم ولې بادشاه سلامت ډېر لرې ځي وی فوجیان د مخکې استولي دي که نه دي استولي دسته د مخکې لیږلې ده که نه ده لیږلې وي خیمې د له خلکو لګولې دي که نه او فوج ستا رعایا ستا خپل سیکیورټي ګارډ هغې تا مخکې لیږلې دي که نه وی نه وی دا داسې سفر دی چې هغې کې د دې ضرورت نشته بادشاه سلامت وی یره وی بهلول ورته وی بادشاه سلامت یو وړوکي سفر له چې کله ته روانېږي نو هغې له ته دومره اهتمام کې دا خو لوی سفر له چې بیا ته وی راتګ لارم نشته د دې نه نو دې له تا څوک نه دی لیږلي ورته وی بهلوله بېوقوف یې که نه وی ته بېوقوف په دې زه د مرګ په سفر باندې روان یم د مرګ په سفر چې څوک لاړ شي هلته د دې شیزونو ضرورت نه او واپس څوک هلته نه نشي راتلی نه څوک هلته فوجي بوتلی شي قبر کې دی چې څوک کېږدي که ډېر لوی عالیشان والا بادشاه دی هغه سره څوک سره نه خښوي که ډېر لوی بادشاه دی هغه سره څوک وینځه غلام نه خښوي هغه سره نوکر قبر ته نه ځي ځان له د هغه زندګي هلته شروع کېږي هلته به دی څه کوي وی بادشاه سلامت دا چوکه واپس واخله ورته وی ولې وی ما په زندګۍ کې د ځان نه زیات بېوقوفه وکتې هغه ته وی وی هغه څنګه وی ګوره وی معمولي سفر دپاره ځې هغې له څومره تیارې کې د دومره لوی سفر له ته ځې تا هېڅ څه تیارې نه ده کړې بادشاه په جړا کېږي وی حقیقت خبره ده وی دومره لوی سفر باندې روان یم وی ما هېڅ تیارې نه دی کړې الله له بس ویم الله ته چې وړاندې شم جواب بس ورکوم موږ ټول بېوقوفان یو د دنیا په عیش و عشرت کې سحر مې په دې کېږي چې نن به زه پاسم زما نن یو دا پلیننګ دی دا سوچ مې دی زما په مستقبل کې د بنګلو سوچ دی د ګاډو سوچ مې دی د ترقۍ سوچ مې دی زه به یو سټیج ته رسم پلاني ته به ځان خیم بل ته به ځان خیم چې زه دې حده پورې ورسم زه به ځان نه څه جوړوم او معمولی سفر یو سړی به 10 ورځې سفر 20 ورځې زیات نه زیات چې څومره سفر هم کولی شي هغې دپاره چې ځینو څو ورځې تیارې کوي مخکې که چېرته جاز کې سفر وي میاشت مخکې ټیکټ ځان له بک کوي هوټل به څنګه وي د هغې رهایش به څنګه وي هغې سره نږدې خوراک څښاک صحیح میلاویږي که نه هوټل کمرې تصویران راته لورېږه زما په معیار پوره دي که نه دي پوره هغه معمولي 3 4 10 ورځو سفر دپاره دومره اهتمام کوم خو چې دا دومره لوی سفر لزم وی بس الله غفور و رحیم د هغې اهتمام مې نشته هغې له زما تیارې هېڅ هم نشته اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي وی د روزانه وی د مرګ مراقبه کوئ وی مرګ مراقبه داسې کوئ وی کله چې اوزګار شي انسان د خپل خاص کر د سحر وخت کې د مونځ وکړي تلاوت وکړي ذکر اذکار نه اوزګار شي نو دې وخت کې لږ کښېنه سترګې بندوه او داسې مراقبه کوه چې اوس مانه روح ووته روح مې لاړه او په دې وخت کې اوس اقربا رشتهدار راجمع شو اعلانات وشو چې پلانې مړ دی او تاسو راجمع شئ چې هغې کله راجمع کېږي په هغې کې خاص خلک تا له غسل درکوي تا ته کفن اچوي په کفن د خوشبو لګوي اهل و عیال هغه خلک وي تا ته ناستې جړه فریادونه درته کوي او هغې وي په دې وخت کې چې کله یو سړي نه روح وځي نو د مرګ فرشته ورته وایي ګوره وي ستا په جړه په فریاد څه نه کېږي موږ د الله د حکم تابع یو الله چې څه حکم کړی د هغې حکمت ده او وی ګورې مونږ ځو نه تاسو دا سړی خو لاړو دې نه پس په بیا راځو بیا به راځو زه به خامخا راځم او د مرګ فرشته وی زه هر یو مخ د ورځې 15 بیره ګورم وی ما ته دومره یاد چې دومره به تاسو ته د خپل ځانونه خپل بچیم نه وي یاد وی دومره ما ته یاد یې نو وی مراقبه کوه
وی ته دې کې دا سوچو که خلک لګیا دي کفن مفن دا بندوبست کو قبر یو کنسته په دې کې اعلانات شو پلانې ټایم جنازه ده. ته خپل ځان دا تصور کوه چې ما سره دا چل کیږي چې کله دې دا تصور وکړو چې زه مړ شم او خلک راغونډي ما په اوږو باندې اوچته یوړم بهر اوس خلق لګیا دي هغې جنازه کوي. دعا یې وکړه د دعا نه بعد قبر کې ښخ شوم کاڼي په منونو خاورې را باندې واچولې شو. دې وخت کې حساب کتاب شروع شو. ته دا تصور کوه ما سره اوس دلته څه کېږي نو ته دې نه پس وګوره څومره ته ګناه کې. مرګ خو یاد که لږ که نه چې مرګ دې یاد که په داسې حالت کې دې یاد که چې ځان ما سره اوس څه کېږي وی موتو قبل ان تموتو د مرګ نه ځان مخکې ځان مړ کا. مرګ نه دی راغلی د هغې نه مخکې ځان داسې کا نو ته ګوره تا سره څه کېږي. یو لوی محدث تیر شوی دی حضرت عبدالرحمن بن ابن نعم رحمه الله. د ده په وخت کې یو کس و هغه راغو هغه خلکو نه تپوسونه کول که تا ته پته ولګي سبا مرې نو ته به څه عمل داسې کې. د ده په ذهن کې دا لوی لوی مشایخو شیوخو نه تپوسونه کول وی چې دې راته ووایي چې زه په خپله زندګۍ کې راولم. دا بعضې خلک تپوسونه کوي هغه وایي چې الله ته نږدې شم اعمال کم دی علما دی شیوخو مشایخو سره کینی تپوسونه ته کوي. نو هغه چې کله ټولو نه تپوس وکړو مختلف قسمه جوابات ولا راغه. کله چې عبدالرحمن بن ابن نعم لرازي رحمه الله له ورته وی کتا ته حضرت پتو لګي سبا تمرې ته به څه عمل کې او ورته چې څه روزانه کوم ورته وی څه نوی عمل به نه کوي ما سره په دې وخت کې دومره ګنجایش نشته چې نور عمل په دې کې رانه باسم. او دا اصل خبره ده مطلب هغه خپل نظام الاوقات داسې ځان له جوړ کړی دی چې هغه هر وخت مرګ ته تیار دی. دا محاسبه هغه پیله ورځې نه شروع کړې ده. هغه وایي زه د شروعات نه په دې ترتیب باندې را روان یم کله چې زه دلته راورسم نو زما هغه ورځ اختتام ته لاړه شي. او په یو روایت کې راځي من احب لقاء الله احب الله لقاءه. وی کم سړی چې الله سره ملاقات کول غواړي نو الله هم خوښوي چې د سره زه ملاقات وکم. محبت اصل کې میلانی طبیعي ته وایي چې انسان خپل ځان هغه طرف ته میلان کی. د دې نه مراد دا دی چې الله تبارک وتعالی به پتا باندې خپل فضل او کرم او رحمت وکي او چې کله فضل او رحمت وي نو بیا په سړي د مرګ سخت هم نه بیا به هغه تلخیانې هغه تکلیفونه به هم نه. د خپل اعمالو محاسبه کولی. د حدیث دویمه جمله سوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. وی د خپل ځان حساب وکا تر دې نه مخکې چې تا سره حساب وکړی شي. تا سره حساب څنګه کیږي؟ امام غزالی رحمه الله وی خپل نفس سره معاهده او مشارته وکړي. وی معاهده داسې وکړي وی ته چې وی دینه بهترین وظیفه او دینه بهترین نسخه نشته. هغه دا ده چې سحر ته کله را بیدار شي نو په هغه وخت کې ته خپل نفس ته ووایه زه به فرایضم پوره کوم زه به واجباتم پوره کوم زه به سنتم کوم حقوق الله خیال بم ساتم حقوق العباد خیال بم ساتم او زه به ګناه نه کوم. دا خپل ځان سره عهد وکړه او نفس ته ووایه که دا مې وکړو نو تاله به د دې زه سزا در کوم. سزا ځان دپاره مختص که. په دې کې علامه عبدالحی رحمه الله یو اضافه کړې ده. هغه وی کله چې دا تو وکړې دې نه پس ته دا ووایه چې الله ستا د توفیق نه بغیر څه نه کېږي. زما د دې دعا لاج وساتې او ماله د دې توفیق راکړې او ثابت قدم مې پې وساتې چې ټوله ورځ زه ګناه ونه کم د خلکو د حقوقو خیال فرایضو واجباتو سنتو باندې عمل وکم. وی بیا چې کله دا ورځ راځي نو ته که کار له ځې دکان ته ځې دفتر ته ځې څه ستا کسب دی کم ځای کې مشغولېږي ته مشغول شه چې لاړ شي هغې کې اول د فرایضو خیال وساته بیا د واجباتو خیال وساته بیا د سنتو خیال وساته هغې پسې بیا چې ته خیال ساتي نو بیا حقوق الله حقوق العباد او ته په دې کې ګناه مه کوه. دا ورځ چې تېره شوه خو ښکلې ورځ دې تېره شوه ماښام راغی ماسخوتن راغی نو ته خپل هغه اعمال محاسبه بیا وکړه دوباره وګوره چې څه مې کړي دي نن ورځ کې. یاره نن ورځ کې واجبات پوره شوي دي او پوره دي
سنت واجبات فرائض حقوق الله حقوق العباد ټول هر څه په خپل ځای ګناه خو مې نه ده کړې نه ګناه مې نه ده کړې په دې باندې بیا کینه د الله شکر ادا کړه چې الله تا په ما ډېر لوی احسان وکړو اللهم لك الحمد ولك الشکر کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك تا خو ډېر لوی کرم په ما وکړو زما د دعا لاج دې وساتلو د دې ټولو خیال مې وساتلو په دې الله نه راضي شو سبا بیا دا شروع کا خو کدی کې تا نه کمې راغلی نو بیا په دې وخت کې ته کښېنه توبه او استغفار وکړه الله نه معافي وغواړه چې الله ما خو غلطي کړې ده او خپل نفس له سزا ورکړه خپل نفس له سزا سر سید احمد خان د چې کله د علیګړ کالج کې نو د په ټولو طالبانو باندې دا لازم که چې تاسو به 5 وخته مونځ په جماعت سره کوئ نو په هغه وخت کې چې وی کچا اونکو وی یو ان به هغه جرمانه نو چې کم کسانو به منځونه نه کول هغه مالدارو صاحب ثروت او هغه ټوله پیسې اډوانس کړو چې دا واخله اوس مونږ خو جبل نه شورات له چې کم غریبانو هغه بتله نو دا شانتی پزان باندې تو جرمانه کېده چې اغستا نفس ملامت کی مطلب زبا اتر رکعات کوم لس رکعات وکوم زبا د قرآن 2 سپاری تلاوت کوم کچرته ما دا شوک کني زبا نو د کېږم نو هغه نفس کې د مشقت امراغو نو سبا چې تا د نفس لداور کو نو هغه نفس به د موي چې مکوا مونږ ته ګناه کې مبتلا کول هغه پس اعمال نور زیات کړ نو نفس بمستا هغه نه را ایثار شي دا پر خودل ندی پکار روزانه کته د بد اعمالو نه منم شوي استاغه ترتیب برابرم شو بیم پر خودل ندی پکار زکا بعض وخت کې خلک وای چې رب د اسا اعمال مې وکړه بز جنید بغدادي شم حضرت شبلی رحمه الله شم لوی بزرگ شم بس زه خدا د اسمان ته خېجم دا به روزانه کې چې تو روزانه کې د خپل اعمال محاسبه دغه دا چې دا محاسبه دی وکنو ته مرګ لا تیار شوي هر وخت به تیار شوي حضرت معاویه تنویر رحمه الله لیکلی دی معاویه صاحب یو واقع نقل کړی دا وی دا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ معمول بداو چې هغه به تهجد لپاسه ده وی یو ورځ وی تهجد لپانه ده وی ټول ورځ جړل استغفار کول توبه وستجد تهجد لسنګ پانه سیدم وی په بل شپه چې آرام وکړو وی په تهجد وخت کې یو سړی راغو انجان سړی پیژنې نه ورتی پاسه تهجد وکړ ورتی ته څوک ورتی زه شیطان یم وی شیطان خلق د تهجد نه منی کوي تهجد له نه پاسي ورته وی کم مقام چې تا ته په تهجد باندې نه ملاوي دوی پرون ته دومره خپوي دومره استغفار دی وکوي چې الله هغه مقام وی تعالی په استغفار باندې درکو ما وی مقام د نور زیاتیږي ځکه میرا پاسولې نو د خپل اعمال محاسبه کول پکار دی دویم درس کې به ان شاء الله د مرګ نور تذکر وکړو الله